انډیا ته یو قراره جواب ورکول نه پس د پاکستان ایر فورس ځوانانو ته انټرنیشنل میډیا یو ډیر غټ لقب ورکړی دی، یو ډیر غټ نوم ورکړی دی، ځکه د پاکستان ایر فورس ځوانانو چې کومه کاروایی په انډیا کې کړې ده هغه کاروایی نه پس انټرنیشنل میډیا پاکستان ایر فورس ته کینګ اف د سکای مطلب د اسمانونو چې کوم د فضاګانو بادشاه نوم ورکړی دی، ځکه دی چې د هوا نه کومه حمله په انډیا باندې کړې وه، د انډیا په دهلی ښار باندې کړې وه چې د هغې حوالې سره کم ځوانان چې دغه جنگ لتلیو جنگي جهازونه F-17 JF-17 تندر کم جهازونه چې د پاکستان نه انډیا حدود تتلیو نو یک یو ځوان دا بیان هم ورکړی دی واپس راتلو نه پس کچری مونږ ته پاکستان نه د واپسۍ کال نه راغلی نو مونږ به دهلی ښار د نقشې نه ختمولو لکه د هغې جذبې لو ګوري د پاکستان د ایر فورس. نو د پاکستان ایر فورس ځوانانو ته انټرنیشنل میډیا د فضاګانو د بادشاه نوم ورکړی دی د دغې کارنامې نه پس او دغه کارنامه د پاکستان جوابي کاروایی ځکه ډېر زیات ضروري و کچری پاکستان د فضایي حمله نه وکړي په انډیا باندې او انډیا ته قراره جواب موتوړ جواب نه ورکړي نو د انډیا سترګې بسرې شوي وي کوم چې د انډیا مقصد هم انډیا وی مونږ سره لیټسټ ټیکنالوژي ده، مونږ سره رافیل تیاری دي، مونږ سره S-400 ایر ډیفنس سیستم دی کوم چې لیټسټ ټیکنالوژي باندې چلی په خپل سیستم او ټیکنالوژي باندې انډیا ډېر غرور او تکبر کولو چې هغه سیستم هغه جنگي جهازونه والله د پاکستان ایر فورس نیست و نابود کړ. نو اوس انډیا له چې کله پته ولګېده چې زمونږ خو شکست هغې د څه ټایم سهار په چې پاکستان اټیک وکړ نو انډیا غرمه خپل شکست تسلیم کړی خو پاکستان سره یې خپل د شکست تسلیمولو راز نه افشا کولو ځکه بیا به پاکستان ته ډېر ټیټ راتلل او هغه هسې هم پاکستان ته راغلی دي. نو د انډیا نه امریکې ته کال شوی ډونلډ ټرمپ ته چې زمونږ او د پاکستان د جنګ بندۍ اعلان وکړه چې ډونلډ ټرمپ بیا باقاعده ماښام ټایم کې د سیز فایر اعلان وکړو او د دې خبرې تصدیق د امریکا چې کوم صحافیان دي د امریکا جرنالست د دې خبرو تصدیق کړی دی چې امریکې ته کال د انډیا نه راغلی چې ته د سیز فایر اعلان وکړه. نو دا د انډیا حقیقت و، د انډیا حقیقت ټولې دنیا ته ښکاره شو او کله چې هم انډیا د پاکستان خلاف غلط نظر بد نظر روچت کړی دی نو د هغې د طرفې د پاکستان د طرفې والله د پاکستان ایر فورس یو قراره جواب ورکړی دی. د پاکستان ایر فورس انډیا دپاره یو ډېر غټ چیلنج دی. د پاکستان ایر فورس نه انډیا ډېره زیاته غبراویږي، ډېره زیاته تیاریږي. دا مختلف ډرونونه پاکستان حدودو ته رالیږل دی کې هم د انډیا مقصد دا و چې دی به د پاکستان ایر ډیفنس سیستم معلوم کړي چې دا کوم ځای نه کنټرول کیږي چې هغه ځای باندې دی بیا اټیک وکړي خو هغې کې هم دی ناکامه شو. د پاکستان ایر ډیفنس سیستم څه په یو ځای کې نه دی، هغه د پاکستان په مختلف ښارونو کې پروت دی. هغه داسې نه چې هغې کې د موت هغې له د موت ستا د عام کس اکسس هم نه کیږي، هغه موت په خوب کې هم نه شو لیدی د پاکستان ایر ډیفنس سیستم. نو هغه یو راز وي چې هغه د پاکستان خپلو خلکو له نوي معلوم نو دا خو لا زموږ دشمن خلک دي. نو پاکستان ایر ډیفنس سیستم چې کوم دی هغه د دنیا لیټسټ ایر ډیفنس سیستم ته د انډیا ایر ډیفنس سیستم S-400 ته شکست ورکړی دی جی. نو انټرنیشنل میډیا په دې وجه باندې د پاکستان ایر فورس لا کینګ اف د سکای یعنی د فضاګانو د بادشاه نوم ورکړی دی.